چیف صاحب چې کوم دی نو هغه تللی برطانیې ته په برطانیه کې ورته زبردست پروټوکول ګارډ اف آنر او دغه شانتي میلمستیا یې چې کومه شوې ده او د برطانیې آرمي چیف چې کوم دی نو هغه ترې مخکې رواني او په پروټوکول کې هغه روان دي بیا لونډې لپاړې هغه خلکه چې ملک سره دشمني خمیش ساتلې ده او د دغه ملک په عالمي سطح باندې د بدنامۍ کوشش کوي او بدنام کولو چې کوم دی نو د ډېر وخت نه کوشش وکړو نو هغوی یو احتجاج کال په لندن کې چې کوم دی نو احتجاج کال ورکړو اوس په زر ته دغه احتجاج چې کوم دی نو په دغه کې خبرې اترې کومه چې دغه آرمي چیف صاحب هلته کې تللی دی او هلته کې چې کوم هغې ته خبرې اترې شوي وي خو دا احتجاجونه د هغه وخت نه روان دي کله چې عمران خان په پام کې او غټې غټې جلسې به کولو میر جعفر او میر صادق به یادو یو باجوه ته به اشاره وه د هغه ټیم نه چې کوم دی نو د دوی ټسل روان دی او زه برته په نن په دغه کې دوی دوغلاپن هم ښیم ښه د دوی چې کوم دوغلاپن دی هغه منافقت به هم درته ښیم نو آرمي چیف صاحب د دوی په ولقه کې او د دوی ټارګټ د هغه ځای نه چې باجوه څه ټیم کې پلار و خپل پلار به ورته وي چې د پوج مشر چې کوم دی نو دا د قوم پلاری او بیا چې کوم دی نو بیا پکې داسې خبرې مخې ته رالي نو هغه ټیم نه لګیا دي څه پکې یو عادل راجا دی بهر ناست دی او غپیږي او بل چې کوم دی نو یوټیوبرانو پکې بیا یو خپل کردار ادا که او هغه یوټیوبران چې کوم دی نو ابه لګیو ډالرې به یې ګټلي او په آرمي چیف پسې به لګیو په باجوا پسې بیا چې کوم دی نو موجوده آرمي چیف راغی نو دغه ځای کې دې وخت کې په برطانیه کې د دوی یو زلفي بخاري دی او یو شهزاد اکبر دی شهزاد اکبر هغه درغله انسان کوم چې ملک ریاض سره په 190 میلیون پوند کې شریک او عمران خان یې په دلته کې جیل ته دنده کو 14 کاله قید او انټرنیشنل غل چې کوم دی نو په دغه کې ثابت شو نو دا چې کوم دی دا دغه شهزاد اکبر چې هلته کې احتجاج راواچو دغه احتجاج چې کوم دی نو تاسو سره پته وي چې هغې کې د 50 نه واله 250 پورې کسان چې کوم دی نو شامل شو خو ذرایع دا و چې نه دا یو نیم سل کسان وو خو دې وخت کې په برطانیه کې 15 لکه پاکستانیان چې کوم دی نو هغه میشته دي نو خو چې دا موږ د پرسنټیج فیصد باندې واچو یعنی چې 1% باندې واچو چې 1% خلکو چې کوم دی نو په دې مظاهره کې ګډون وکړو نو دا 15,000 خلکه شامل دي شي 15,000 څنګه چې ثوابه کې دغه جلسه د ناکامۍ ښکار شوه د لسونه 15,000 چې ټول حکومتي مشینري وه او ټول حکومتي وسایل او هغې کې ناکامه شو نو په 15 لکو کې چې په 1% یې واچې نو 15,000 او چې په 0.000% کې واچې نو 1.5 کا خو 250 کسان چې کوم دی نو دوی راټول کړل او هسې یې هغه خپل نیت وښودو نور هلته هغه محب وطن پاکستانیانو د دوی دغه کال مسترد که ریجکټ یې که چې زه ولې د خپل آرمي خلاف دلته کې راغلی دی په برطانیه کې ورته دونه زبردست پروټوکول او ټوله برطانیه ته داسې په خوب کې چې آرمي چیف صاحب هغه له چې کوم والخانه استقبال ورکړی دی نو په دې باندې دوی د احتجاج کال ورکړ او دغه احتجاج د پاکستان نه سپورټ هم شو دا نه چې نو سپورټ شوي د دوی هم دلته چې اتاتاټ چې کله بیان ورکړي چې دې خلاف کاروي پکار ده نو دوی چې کوم دی نو دلته کې یو ټویټ وکړو نو دغه کې د سلو نه واله 125 پورې کسان چې کم دی یو ذرایع دا وي او بل خوا دا وي اوس منافقت برته هم یو خوا عمران خان چې کم دی 3 خطونه ولېږل دغه ته آرمي چیف ته بل خوا ټویټونه کوي هلته کې احتجاجونه کوي دلته کې چې کوم دی احتجاج چې کله کوي نو آرمي چیف صاحب دغه ټیم کې د دغه ځای نه تللی وي الوتې وي په جس کې تللی وي په خالی میدان باندې چې کوم دی نو دوی کسان هم راټول کړي او کسان هم دومره راټول کړي چې هسې شرم وي او هسې پاکستان چې کوم دی نو د بدنامولو کوشش کوي چې په برطانیه کې به دغه 50 کس چې لیدلي چې دا څه لپاره روتې دي دا بعضې احتجاجونه هم نی په کار چې هسې پې ځان شرموی او ملک هم شرموی خو ملک د هغې نه پته لګي دې سره د ملک نور هم چې هغه آرمي چیف تصویران راځي
او ارمی د برطانیې ارمی چیف ته مخکې رواني نو دا څه وړه خبره نه ده دا د پاکستان دپاره ډېره غټه خبره ده او پکار ده چې دا موږ وستایو دا چې هره پارټي وي بعضې ځینو کې منافقت مزه نه کوي خپله درغلي مزه نه کوي خپل مفادات مزه نه کوي دا ملک مفادات چې کوم دی عزیز یو چې ملک نو موږ به یو چې ملک نه نو موږ به نه یو نن خو تاسو لګیا یې او بیا چې کوم دی نو مخونه پټ کړي دي 50 کسه راوتلې بیا مخونه پټ کړي بیا خو مخونه کولو کې که نه په برطانیه کې م یارېږې دا یو عجیبه شانتې دغه احتجاج یې کړی دی هغه ځای کې ته یو صحافي دا ته بار بار تپوسونه کوي چې تاسو دا مخونه ولې پټ کړي نو دغه یو خبره بل ګرانو کتونکو شیر افضل مروت چې کوم دی نو په پام کې راغلی دی او وختن په وختن چې کوم دی سلمان اکرم راجا هغه دغه شانتې د دوی هغه یوټیوبر چې کوم دی عمران ریاض او دغه شانتې شهباز ګل د هغوی هغه ټول اصلیت چې کوم دی نو هغه یې ښودلي دي او پرون یو تلتوسیل او اسما شیرازي له انټرویو ورکول نو هغې کې ویلي چې په ګلګت بلتستان کې الیکشن را روان دی دی کمپین به څوک کوي دې سره سره چې کوم دی نو د رمضان نه پس چې تاسو کوم کال ورکړی د احتجاج د دې کمپین به څه کوي نو هغه ورته به دا ډایرکټ ویلي چې تاسو کې داسې نرس